ځکه صحیح حدیث کې یو ناشنا خبره راغلی ده. د الله نبی فرمایي د عبدالله ابن عمر روایت دی. رسول الله فرمایي من غسل واغتسل. په بل حدیث کې تفسیر دی د دې خبرې. د جمعې په ورځ دی غسل هم وکړل، سر دې پاک وینځو. دا په بل حدیث کې د دې ټکي داسې تشریح راغلی. وابتکره وختي لاړې جومات ته، ودنا نزدې کېناستې امام ته، واقتربه واستمع جومات ته نزدې امام ته نزدې کېناستې او خطبې ته دې غوږ کېښودو. ناشنا ثواب دی. ثواب دا دی د الله نبی فرمایي کان له بكل خطوة یخطوها قیام سنة وصیامها. د یو کال د تهجد ثواب دی وشو په یو قدم باندې، او د یو کال د رجوع ثواب دی وشو. خو خبرو ته به ټولو ته ګوري چې دا شرطونه پکې وي. غسل دې نه دی کړی، د جمعې مانځل راغلی، بیا د یو کال ثوابونو سوچ مه کوه. دا چا فرمایلی؟ دا د الله نبی فرمایلی. په یو قدم د یو کال. او حدیث صحیح حدیث دی. صحابه د جمعات ته د جمعې د ورځې راتلل، د هر قدم داسې ثواب لري لکه یو سړی چې میدان د جنگ کې د کافرو په خلاف باندې خپله توره او ټوپک راخیستی. عبایه وایي د رسول الله صحابي دی ابو عبس رضی الله عنه، جمعات ته روان وم، د جمعې ورځ وه. ما ته ویل چېرته ځې؟ دې صحابي راته وفرمایلې، ویل ما ورته ویلې چې د جمعې مانځه ته روان یم. ویل ما ته ویل ابشر، زیری مې قبول کا. زیری دا دی چې ما د محمد رسول الله نه اورېدلي صلی الله علیه وسلم، من اغبرت قدماه فی سبیل الله. د چا چې دا دوه قدمونه د الله په لاره کې په دوړو باندې ککړ شو، الله دا قدمونه په جهنم باندې حرام کړي. دا قدم چېرته جهنم ته به نشي تللی. دا څه وړه خبره نه ده، دا په صحیح حدیث د بخاري کې دا خبر راغله. دا یو قدم د یو کال تهجد ثواب صحیح حدیث کې راغلی. په یو بل روایت کې ورسره یو بل شرط راغلی دی. د اوس ابن اوس رضی الله عنه په روایت کې رسې راغلي چې ومشا ولم یرکب، پیدل جومات ته راشي او په سورلۍ باندې رانشي. خو هغه حدیث صحیح نه دی. د دې د وجې نه دا څو شرطونه خیر ساتل غواړي. دا یو غسل به کې، پوره غسل به کې. یو دویم